یو ولی الله سره یو څو ملګري داسې مریدان شاګردان په لار روانو نو هغه صاحب ورته وایي چې دې دکان نه سراخلم نو دکاندار ته یاد کړي چې دا شی راک او یو روپۍ ورته رسېده ده نو هغه چې هغه پخوانۍ روپۍ ته کتلې دي نو دکاندار ورته وایي چې صاحب دا خو کوټه ده دا نه لګي دا روپۍ نو هغه بزرګ په جړا شو جړلې نو مریدان یوم جیب ته لاس کوي بلم چې صاحب دا روپۍ والی دا به وله ورکو د روپۍ واپس کېدل دا خو څه دومره ډېره د نقصان خبره نه ده چې صاحب په دې باندې په جړا شو او هغه مسلسل جاړي بیا ورته وفرمایل چې دا خبره نه ده چې دکاندار ما ته روپۍ ولې واپس کا ما سره کېدی شي بله روپۍ هم په جیب کې وي یا تاسو نه به قرض واخلم یا به دا شی اوس نه اخلم کور نه به روپۍ راوړم نو بیا بیا واخلم خو ما ته د آخرت هغه منظر را مخکې شو چې ما ځان سره یو عمل د دنیا نه وړی او الله جل شانه ما ته وایي چې ستا دا عمل ما ته نه دی قبول دا کوټه دی نو زه به بیا په هغه ورځ باندې څه کوم په هغه ورځ به بیا ما ته ما اعمال څوک راکړي مریدان به وایي چې زموږ دا منځونه واله یا به الله جل شانه یې مسترد کړي بیا به داسې څوک وي چې الله باندې په زور ومني چې خدایه مې مسترد کوه ورته الله خو الله دی د هغه په دربار کې خو شفیع قهري څوک نشته په زور په خبره څوک نشي منلی نو چې هغه ورځ باندې ستا یو عمل مسترد شي او واپس شي د تا د دنیا ته خو راتللم بیا نشته چې سړی وایي زه بیا به لاړ شم دا ځل به ښه حج وکړم بیا به لاړ شم دا ځل به ښه مونځونه وکړم دا ځل به د ګناهونو نه ځان وساتم او ښه سټاک به جمع کړم د آخرت دپاره به ذخیره جمع کړم نو بیا به راشم د آخرت نه خو بیا دنیا ته راتللم نشته نو خدای مکه دا عمل هلته مسترد شي نو بیا به سړی څه کوي نو هغه ولی الله هغه د دې روپۍ دا واپس کېدل دین هغه نتیجه اخذ کا چې دنیا کې خو روپۍ واپس شوه څه دومره غټه مسله نه ده خو که هلته راته اعمال واپس شو چې دا ما ته قبول نه دي نو د هغې به بیا موږ سره څه حل ني د هغې هلته بیا موږ سره څه علاج نشته دی د ژوند دغه سرمایه به تیری او عمل به مسترد شوی نو بیا به هماغه جزا ملاویږي د کومې چې مونږ مستحق یو نو الله جل شانه مونږ ته حکم دا فرمایلی دی وذرو ظاهر الاثم وباطنه او پرېږدئ ګناهونه که ظاهري دي او که پټ دي ټول پرېږدئ ځکه چې چا کوم عمل کړی د هغې مطابق جزا به ورته ورکولی شي نو که ښه عمل یې کړی نو ښه بدله به ورته میلاو شي که بد یې کړی نو بد جزا سره به بیا مخ کېږي نو الله جل شانه دې موږ ته توفیق راکړي د ظاهري او د باطني ګناهونو د پرېښودو الله جل شانه دې زموږ ټول ګناهونه معاف کړي الله پاک دې موږ ته د توبې توفیق راکړي الله تعالی دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين